البته هغه ځای کې دروغ جایز دي چې کوم ځای کې د مرګ خطره وي مسلې باندې ځان پوهېږي ښه یا پوهېږي چې زه دروغ ونه ویم نو ما سره انتهایي ظلم به کېږي او هغه یقیني وي نو بیا درته شریعت وایي چې خیر دی دروغ ویلی شي ځان بچ کولو دپاره ښه دروغو کې به دا کوشش کوي چې توریې نه به کار خري تعریض نه چې مخاطب یو مطلب مراد واخلي او ته بل مطلب واخلي تاسو کې یو مراد وي هغه بل مراد وي دروغو نه بچ شي یا به الفاظ دیگر چې هغې دوه معنی وي وایي لرې معنی وي وایي نږدې معنی وي هغې نږدې معنی مراد واخلي او تا نه لرې نږدې معنی مراد وي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکی مکرمه نه مدینه منورې ته روانو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره رهبر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تاجر پاتې و مدینه سفرې کړو یمن سفرې کړو شام سفرې کړو د لارو باندې ډېر زیات بلد و اور حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعارف ډېر و ګرځېدل ډېر و تاجر و او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکی مکرمه کې د نبوت دعوا کړې و نه یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم شهرت دې درجه ته نه ورسېدلی نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی چې زه به تا سره سفر کوم ختمانه لږ فاصلې کې اوسه ولې مشرکین مکه دا اعلان کړو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخبري چا وکړه سل اوخان به هغه ته میلویږي او چې چا سر راوړو الله یعوذ بالله هغه ته سل اوخان انعام کې میلویږي دین له نور انعامات کوي نه د مشرکین مکه کې چې څومره خلک دي ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وروتلي چې کم ځکه د موږ لاس ته راشي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله په لار روان دي نو مخې د یو سړی راغلو ورسره ملاو شو څنګه یې خیر خیرت دی وایي دا سړی د سره روان دي دا څوک دی نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایلو هذا الرجل يهديني السبيل دا هغه سړی دی چې ما ته لار ښیي نه چې کوم تاجر و حسین ته دا راغلو چې دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره رهبر دی چې دا لارې کې غلطي کې نه لار ورته ښیي چې په دې لارې لاړ شه او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې څو چې دا هغه شخصیت دی چې ما د اسلام لار ښیي د جنت لار ښیي نه دی دونه تجارتي چې کوم مخاطب وغونه جنت هغه ونه د تجارتي لار مراد واغستا او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې د جنت لار پراته وا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دروغ وینلو ځاني بچ کول مسله حل شو دي ته ویل کېږي توریا اور تعریض 1857 کې کله جنگ ازادي وشو نو انګريزانو دا آرډر جاری کړو چې کم سړی مسلمان 1857 جنگ ازادي کې د انګريز خلاف جنگیدلې دي یہ د انګريزانو خلاف د مسلمانانو سره څه قسمه تعاون کړی دی یې دوی ته پناه ورکړي ده یې دوی ته اسلحه ورکړي یې دوی ته چانده ورکړي دا ټول به پانسي کېږي په گلی گلی پانسي ګاټې ولګولې هغې کې ډېر زیات علما دوی شهید کړو نو مفتي رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه پسې ورنټ جاری شو چې دیم پکې او هغه کمانډر و مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه مفتي رشید احمد گنگوهی رحمت الله حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله دا کمانډران و حافظ زامن شهید رحمت الله علیه نو مفتی رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه پسې کیس داو چې دې سره اسلحه ده او هغه د انګریزانو خلاف استعمال شوی ده مفتی رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه کور نه گرفتار کوی وسو عدالت ته اجه ورته چې مونږ ته ریپورت درغله چې تاسو سره اسلحه ده او هغې کیس کې ته راغلی اسلحه در سره شته که نشته نو مفتی رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه لاس کې تسبیح وي نو هغه تسبیح جج ته داسې وړاندې کې مخې ته کې چې جج صاحب ما اسلحه دغه ده دا وینلو چې اسلحه شته نشته وړه سره اسلحه کور کې وه انګریزانو خلاف جنګي کې اسلحه په کور کې نه وي خو ورته ویلي چې ما زما اسلحه دغه ده او د باس پله کې شروع دي کې یو غریب سړی د جج په دروازه هغه کوټ په دروازې را دننه شو ورته جج دا پرېږده دا زموږ د مسجد مؤذن دی دې سره څه چیړ چاړ کې لاس نه راونیولو ځان سره روان کړو نه اسلحې په باره کې سره بحث ونه کړو ځان یې بچ کو دې ته تعریض و توریا ویلې کېږي مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه پسې لاړو چته والی مسجد چې کوم مسجد کې هغه امام ورکوټه شان مسجد و د پولیس چې کله لاړو دې ذهن کې دا و چې دا به ډېر پروټوکول به وي او ښه لباس به وي ډېر ګارډ به وي او سره سیکیورټي وي چې هغې لاړو نو هغه مسجد کې لاګیا مسجد کې څه صفایي کوله او یو سویټر دغه اچولی و ټي شرټ نری شان اور لنګي والی و هغې ذهن کې دا و هغوی چې دی به غټه چوبه وي پټکې به وي ساده ټوپۍ په سر کړي وه پولیس والا رالو وایي مولانا قاسم څوک دی نه دې وخت کې مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه ناسو پاسېدو یو دوه قدمونه یې واخیستلو وایي دلته کې و لږ ساعت مخکې نو چې کوم ځای کې ناست وم هلته یې اشاره وکړه چې د لږ ساعت مخکې دلته و نو بس خبرې په همدغه ځای ختمه کړه بس ورته وایي چې ښه دلته مونږ بیا رسو چې بیا راشي بیا به ګرفتار کړو او 3 ورځې روپو شو چا ورته ویلي چې د انګریزان د
شهید کوي مانه وینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم غار سور کې 3 ورځې تیرې کړي 3 ورځې پټېدل سنت دي نه زیات پټېدل شرن زما ضمیر نه مني ګرځېدو دې ته توریا تعریض ویل کېږي یعنی دا معنا چې کله د ځان ته خطر وي بیا د ځان بچیدو لپاره چې دروغ بیان توریا او د تعریض نه کار خلا چې هغه په سوچا دروغ کې